الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. یو ډیر عجیب او ډیر زبردست دعا ده د الله جل شانه نه غوښتل او د الله پاک نه سوال کول او بیا د هغې دپاره د ښکلي الفاظو چناو کول دا د نیکانو صالحانو طرز او طریقه وه. تاسو ته نن یو ډېره عجیبه دعا ښیم چې الله جل شانه څومره په دې الفاظو کې برکات اچولی دي. حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه یو ډېر مشهور بزرګ تیر شوی دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د زمانې شخصیتو او یو ډېر لوی امام د فقه او د احادیثو مبارکو، نو ډېر لوی فقیه او ډېر لوی محدثو د قرآن او حدیث په رڼا کې یو ډېر مختصر دعا به په خپلو الفاظو سره وی او د الله نه به دعا غوښته. بیا د ده الفاظ او دا دعا داسې دومره مشهوره شوه چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په شان لوی شخصیت هغه هم دا دعا یاد کړه او هغه هم د دې دعا اهتمام کو. او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه بعد مشهور محدث ابن خزیمه رحمت الله علیه به هم د دې دعا اهتمام کو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه بعد د وفات نه چا په خوب کې ولیده او تپوس تو کو چې حضرت بعد د وفات نه څه معاملات مخې ته رالل. حضرت ورته خوب کې وفرمایل الله جل شانه زما ډېر اعزاز او اکرام وکړو، سر باندې الله ماته یو تاج په سر کو او په خپو کې الله ماته د سرو زرو پیزار واچو، ډېر عزت یې راکړو. بیا الله جل شانه ماته وفرمایل دنیا کې چې به تا د سفیان ثوري کومه دعا وی هغه دعا ماته بیا ووایه، په هغه دعا سره مانه بیا وغواړه. دا مبارکه دعا کومه ده؟ هغه دعا تاسو یاده کې یا رب کل شیء بقدرتك على كل شيء لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء. یا رب کل شیء، اے رب د هر سیز، بقدرتك على كل شيء، په واسطه او په وسیله ستا د هغې قدرت چې په هر سیز باندې حاوي دی. تا نه زه سوال کوم لا تسألني عن شيء، چې ما نه د هېڅ څیز سوال مه کوه، واغفر لي كل شيء، او الله ما ته هر سیز وبخه. دا ښکلې دعا یاده کې او دا د خپلو دعاګانو حصه وګرځوئ. یا رب کل شیء بقدرتك على كل شيء لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء. الله پاک